پندال ته راغلی دی او کورج ورکوي چونکې میډیا نن سبا ډېر اهم رول ادا کوي د ټوله معاشره کې. نو د میډیا په وساطت سره نن چې کوم باجوړ کې امن پاسون روان دی د باجوړ قوم ته د باجوړ ځوانانو ته مشرانو ته لیډرانو ته زه مبارکبادي ورکوم چې یو تاریخي امن پاسون دلته وشو. امن د هر زیروح چې دی دا ضرورت دی او دا زموږ د ټولو انسانانو بلکې د پښتون په وینه په ځمکه باندې تر د تیرو 20 کالو نه بد امني ده. د هغې سلسله کې زموږ نه ډېر زیات مشران ډېر قابل کسان شهیدان کړلی شولو صرف په دې ټکي چې موږ امن غواړو چې هغې کې سینیټر هدایت الله صاحب دغه شانته ریحان زیب شهید شو. اوس موجوده 2 ورځې مخکې د امن علمبردار او د امن پیغمبر کم چې په کوڅه کوڅه جومات په حجره باندې ګرځېدو او د امن دپاره پیغام ورکاو مولانا خانزیب شهید کړلی شو. نو موږ د مقتدر ادارو نه دا اپیل کوو د رحم او د کرم اپیل ته کوو چې زموږ په دې خاوره باندې امن او دغه طرف ته امن طرف ته توجه ورکوي او موږ امن غواړو. د پیرامډکس اسوسییشن د جنرال سیکرټري په حیثیت باندې نن په پندال کې سره د ټولو ملګرو دلته موجود یم او د ټولو چې څومره زموږ د میډیسن کاروبارونه دي زموږ لیبارټریز دي ایکسرې دي هغه ټول بند دي نه ټول باجوړ بند دی ټول باجوړ د ګوټ نه دلته خلک راغلي دي او صرف دا یو پیغام ورکوي چې موږ پرامن خلک یو او موږ امن غواړو موږ ته امن پکار دی. مهرباني.